او پیغمبرانو سره می کتاب را لېږلی او د پیغمبرانو سره می د کتاب سره سره ما میزان را لېږلی تله مې را لېږلی او الله وایي د دې دواړو څیزونو د کتاب او د تلې مقصد څه دی لیقوم الناس بالقسط چې خلق په انصاف باندې راشي خلق په انصاف باندې ودرېږي په عدل باندې ودرېږي والله رب العالمین قرآن مجید کی وضع فرمائی قرآن مجید کی اللہ رب العالمین فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله اے د ایمان والا تاسو په عدل باندې ودرېږئ انصاف سره ودرېږئ او د الله لپاره ګواهي کوونکي جوړ شئ په انصاف سره اگر شي ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا ان الله كان بما تعملون خبيرا الله فرمای په حق خبره کې او د عدل په خبره کې مخبل لار او متفق او مخبل خپلوانو ته ګوره مد چا غریبۍ ته ګوره مد چا مالدارۍ ته بلکې عدل او د انصاف خبره او الله فرمایي که تاسو مخ واړه اعراض وکړه الله رب العالمین ستاسو په ټولو خبرو باندې خبردار ځکه د قرآن دراتلو لوی مقصد چې دی قرآن دا عدل غواړي دا انصاف قرآن چې دی دا هغه نظام غواړي کم نظام چې الله رب العالمین د ټولو پیغمبرانو په ذریعه باندې دنیا ته رالیږلی او په هغه نظام او صرف منز او داس روجا حج زکات دا نه دي ټول معاملات دي ټول معاشره او ژوند دی حلال او حرام دی او حدود دی او ډېر لږ دی پکې نن مغرب چې دی هغه خلکو له دا سوچ وکړي چې که د قرآن نظام راغی نو بیا خو به تاسو نه لاسونه کټ کېږي او بیا خو به تاسو سنسارې کوئ دا او تاریخ ته دې خبرې کوه چې د صحابه کرامو په دور کې دوه درې حدود د هغې تذکره راغله چې هغه قایم شوي ځکه خلک سیده خلک برابر نو چې خلک برابر وي څوک غلا نه کوي نو چا څه کار دی چې لاس او چې یو سړی بدکاري نه کوي نو څه کار دی چا چې او چې یو سړی خیانت نه کوي ظلم نه کوي چا څه کار دی چې دغه سزا وکړي اسلام دا د امن د خوشحالۍ او د عدل او انصاف دین دی لیکن پورا امن دی پورا امن صحابه کرام کله مدینې ته لاړل هلته اسلامي یو ریاست قایم شو هغلته چا په چا باندې ظلم هغلته چا د چا خلاف عمر رضی الله عنه خپل زوی له کې سزا ورکړه او ښکارې ورکړه ځکه دغه درس دی اسلام نه